بله ورځ یو صاحب ودرېده وي دا لر او بر او لر او بر وي دا چې لګیا دي وي دي دا وکړه چې داسې کول او اوس وي لرم در په در او برم در په در نو صاحبه مه شرمې بیا چې در پسې کتابونه سپړم نو بیا وایه چې خولې ټیک نه ده بیا پکې ګیلې او مانې شروع کې نو اوس چې کتاب راوسپړم نو کو لر دی او کو بر دی خو چې پښتون دا در په در دی او تبا دی نو دا د دغې المایسو د وجې تبا دی کوم المایسو چې دا خاوره د اور ته مخامخ کړې ده نن یو سړی ما ته وایي چې ستا د وجې پښتون قوم افغان قوم در په در دی صاحبه ضیاءالحق چې کله دا شی شروع کو د افغانستان په خاوره جنگ کو نو ته راپاڅېدې او ته ووې چې دا جهاد دی او په دې جهاد کې حصه والی تا د دې جهاد دپاره کیمپین یې وکړې دونه خو سیمان تېر کا خخلوی مولانۍ دې قام ته خو مخامخ توبهګار شه که نه چې دا ټول خلک اوس وایي چې هغه جهاد جهاد نو او فساد او تا ورته په دې غټه ګیره جهاد وې نو بیا لږ را مخامخ شو دې قام نه توبه وکاږه خدای نه توبه وکاږه تو الټه قام پسې مسخرې کې ولې دو ملک کے دو بادشاہ ملا عمر و مولانا پلو رحمان دا بچاوے ولی دا پختونخوا چې د وزیرستان نواله تر د باجوړ او د اسوات ملکند چې زما 2008 کې حکومت راته او د 2002 نه ته لګیا وې او دلته د ټي ټي پي دپاره تا کم پرچار وکړو کمې کیسې دې ورته وکړې چې زه راتلم تا خو پښتونخوا طالبانو ته حواله کړې وه نن ته ماته وې چې لر او بر او در په در ولې مولانا صاحب تا هغه سړی نه چې په کومه ورځ د افغانستان الیکټډ ګورنمنټ وغورځېده او دهشتګرد رالل د ټوپک په زور رالل د مذهب په نوم رالل او دا افغانستان یې قبضه کړ نو ولې هغه ورځ تا دا نه وې چې افغانستان د غلامۍ زنځیرونه وشلول نن ته هماغې قام ته لګیا یې چې تا زخمي کړی دی ستا مدرسې زخمي کړی دی ستا جومات زخمي کړی دی تا د مذهب په نوم زخمي کړی دی تا د مذهب په نوم دوکه کړی دی دلته هر کور کې شهید پروت دی د دې جواب په څوک ورکوي نن په باجوړ کې چې د داعش او د ټي ټي پي جنګ کېږي او نیم خلک مولانا ستا دي او نیم د نورو دي دا څوک دي دا کمې کیسې دي مولانا صاحب په دې خلم پټۍ تړلي دي غلې ناست یو پرېږده چې غلي یو نور هغه د ولی خان بابا سره مچې یو چې نږدې راځې خدای شته چې ګورې د تېښتې ځای دې میلو نه شي په ډاګه وایم چې د پښتون قوم د افغان قوم نور هم درته واضح کړم د افغان قوم د دې نننۍ تباهۍ به د دنیا خلک وي د دې ذمهوار به امریکا وي د دې ذمهوار به روس وي د دې ذمهوار به فوج هم د پاکستاني خو د دې ذمهوار او لوی کردار پکې دغه ملا هم ادا کړی دی الټه مسخرې کې لګیا موږ پسې میدان به لګي چې پښتون به خپل تپوس کوي اول خو خدای دې کي چې پښتنو کې دا شعور پیدا شي دا سوچ پیدا شي چې هغه خپل تپوس وکړي خو چې کم ورځ پښتنو دا فیصله وکړه چې د خپل دوست او د دشمن پته کوو نو یاد ساته مولانا چې د دې پښتنو لاس به او ستا ګریوان به